تاسو نه دا پوښتنه وکړو ستا کرکټ سره ډېر شوق دی او ځوانانو د دوی لیډر هم چې کوم دی کرکټي دی نو د ځوانانو دپاره د سپورټسمینانو دپاره د دوی څه اقدامات ویني؟ نه بالکل نو وګورو زمونږ زیاتره خلک چې کوم ینګسټر دي هغوی په دې دغه باندې په دې سوچ باندې چې پاکستان ته حساب سره ملګرتیا هم کړې وه چې یاره که نور څه کوي نو خو خاص کر څومره ینګسټر دي څومره سپورټسمین دي هغوی لپاره به څه وکړي خو زما په خیال چې په هغوی کې 0% هم د ځوانانو لپاره کار نه شوی د هغوی د پلار لپاره کار نه شوی د هغوی د ترقۍ لپاره پرې کار نه شوی په کرکټ سټیډیم خو حوالې څخه خبرې وکړم سپورټس کمپلیکس په حوالې څخه خبرې وکړو بالکل یو شی هم نه شوی مونږ د چارسدې خبرې وکړو یا په تحصیل تنګي کې خبرې وکړو نو هلته کې هم مونږ ترقي نو د سپورټس په حوالې سره ځوانان چې څومره دي د کرکټ والا یا د نور ګیمونو والا هغوی هم په دې سیز باندې چې دي مایوسه دي د پارټۍ نه هم مایوسه دي د نور سیزونو هم مایوسه دي ترقي یې ونه لیدله او کوم سوچ چې ساته چې یاره عمران خان حکومت پر راشي پي ټي آی حکومت پر راشي ځوانانو ته به وګوري دلته به د لوبو میدانونه جوړ کړي نه په دې 14 کاله کې د هغوی ته د لوبو یو میدان جوړ کړو بلکې دا شته چې کوم میدانونو هغه هم ویران شو تاسو به دا نږدې نږدې کتلی وي چې د سپورټ چې کوم میدان و لکه زه په دغې باندې احتجاجاً دا خبره کوم چې ارباب نیاز سټیډیم چې ارباب دا یو لوی نوم دی هغوی یو په خپل وخت کې چې دی یو سټیډیم جوړ کړو یو کمپلیکس جوړ شو هغې له ته نوم بدلی نو خپل عمران خان نوم ولږدي زه به دغې احتجاجاً دا خبره کوم ایز سپورټسمین چې دا نوم نو پکار وه چې دوی 14 کال حکومت کړی دی تاسو راشئ تاسو خپل یو دغه جوړ کړئ خپل یو ګراونډ جوړ کړئ خپل یو سټیډیم جوړ کړئ بالکل هغې له عمران خان نوم ورکړئ دا نه زه د نوم د عمران خان د نوم خلاف نه خو عمران خان خپله یو ګراونډ نه جوړ کړی خو یو ارباب نیاز یو ګراونډ جوړ شوی دی هغې له دا نوم ولږدي خپله کېږده خپله ګراونډ جوړ کړه لکه څنګه په چارسده کې تاسو وګورئ عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس پخپله جوړ کړی خپل نوم یې ولږدي تاسو خپل جوړ کړئ خپل نوم وله کېږدئ نو ډېر څه دي بیا په دغه ګراونډ کې اجلاسونه کول بالکل دغه خو زه ورته ووایم چې دغه دومره یو کمقلتوب و د عوامو پیسه ضایع کولو چې تاسو لکه راځئ یو سټیډیم ته تاسو یو اجلاس وړئ اسمبلی اجلاس وړئ آیا خپل اسمبلی کې تاسو ته مسایل څه دي بلکې تاسو چې به کوم سوچ کړی چې موږ به چې کوم پبلک دی هغه به موږ دلته کې انټروډیوس کړو پبلک به راشي پبلک په خپل لیډرانو سره ملو شي تاسو د هغوی ویډیوز په سوشل میډیا کتلي څومره هم چې د پاکستان تحریک انصاف سپورټرانو ورکرانو هغوی دغه جلسې له راغلي دي دغه کوم اسمبلي چې دوی جوړه کړه هغې له راغلي دي هغوی یې ملاقات ته هم نه دي پرېښي نه هغوی په دغې جنګلو په دروازو باندې بالکل هغوی پرېښي دي بلکې هغې کې دا خبره هم تاسو پکې اډ کومه چې په هغې کې 3 سیشن جوړ شوي وي آی پي پکې جوړ شوي و داسې فرست کلاس سیکنډ کلاس او وي آی پي دا په هغې کې هم په هغوی ته باقاعده طور باندې هغوی چیرز چې دی هغه ږدلي انتظامات پکې نه